بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، ماشوم چې کله د اسمونو تر تصنیف ور وویلو نو دې ځای کې به داسې ماشوم چې کوم دی نو سټاپ کې وبې دروي او ده ته به د عبارت د جوړولو طریقه وښیي، ځکه چې د دې وخت نه د ماشوم د عبارت روان شو دو بغیر اعراب والا عبارت ځان له جوړ کو، په هغې کې د مبتدا خبر جوړ کو، د فعل فاعل جوړ کو او د مرفوع منصوب مجرور وپېژندو او د په دې باندې جبه وچلېدله، د عبارت د بیا وایي جبه وچلېدله. نو انشاءالله العزیز را روان وکاله چې دې کومه طالب علمي کوي نو په هغې کې به دته د عبارت دا مسله نه وي، نو دا به د ماشوم دا په ذهن تاسو کښېنئ چې د ماشوم د ټولو نه لومړني زموږ به ټارګټ دا وي او هدف به هم دا وي چې موږ ماشوم عبارت ته ور ورسو او دی به عبارت کې روان کړو. بس چې په اوله کې ماشوم په عبارت کې روان شو، بې تکلف به د ځان له عبارت جوړ کړو او د هغې نه معنی پرې ښکله، نو انشاءالله العزیز دا ماشوم چې کوم دی نو وروسته به څه دی به کامیاب وي، دی به را روان وکاله کې په سبقونو باندې دی به پوهېږي. نو تاسو ګورئ طریقه به دا وي چې تر اوسه پورې موږ ماشوم سره کوم ترکیبونه کول نو که هغه تسهیل النحو کې وه او که هغه په الطریقة الاسریه جزء ثاني کې وو. اوس د دې نه بس په ماشوم چې کوم دی نو موږ الفقه الميسر ته راولو. الفقه الميسر غیر اعراب والا دا به ورته د نېټ نه را ډاونلوډ کړو او فوټوکاپي به دې ورته چې کوم دی نو ویښ کړو. نو دا به بیا په ماشوم باندې به تدې ترکیب هم کو، تدې عبارت هم چې کوم دی نو په ماشوم باندې موږ څه کړو هغه به پرې وایو. نو ګوره دې طریقې سره به ماشوم ته موږ چې کوم دی نو هغه د عبارت طریقه برابر کړو. لکه ماشوم چې موږ راولو موږ ورته وایو چې بچي دلته کې تاسو وګورئ چې دی څه لیکلي دي، یعنې دا لفظ کتاب دی، نو دا لفظ کتاب چې کوم دی نو موږ په دریو طریقو سره ویلی شو، کتابو، کتابه، کتابې. نو اوس به دا تپوس د ماشوم نه وکړي چې دلته کې به دا کتابه، کتابي، کتابو په دې باندې به موږ کوم اعراب وایو، ربه نصب جر کې او په دې باندې موږ چې کوم دی نو څه وایو. نو اوس ماشوم به دا سوچ وکړي چې دا لفظ کتاب خو اسم دی او دا کوم اسم نه چې کوم دی نو شروع شوي، کومه جمله چې د اسم نه شروع شوي نو هغه مبتدا وي او مبتدا لپاره موږ دا قاعده ویلو چې دا مبتدا به مرفوع وي، په دې باندې به چې کوم دی نو ضمه وایو. نو دلته کې به دې څه وایي چې دا به موږ کتابو وایو. صحیح شلو؟ نو چې ماشوم په دې باندې پوه شو یا کو نه پوهېدو نو تاسو ورته وایئ چې بچي دا چې کوم دی نو جمله اسمیه ده، کتاب اسم دی او اسمیه نه چې کومه شروع شي نو هغه چې کوم دی نو څه هغه مرفوع وي. نو دلته کې دا به د هغې د وجې کوم دی نو با باندې به موږ څه وایو، ضمه به پیش به پرې وایو، کتابو. اوس ورپسې دلته کې طهارتو تا تی په دې کې به داسې وایو. نو دلته به ګوره بچي ویزم په دې کې درته اوس یو قاعده بله ویم چې د دې نه مخکې به موږ مضاف الیه جوړو نو دا مضاف الیه به موږ په دې باندې پېژندله چې د دې دویم ټکي د لاندې به زیر راغلی وه. نو موږ ماشوم ته ساده پښتو کې دا وایو چې بچي په دې زیر باندې به دا مضاف الیه پېژنې نو دا مخکې به مضاف وي او دا وروسته ورپسې مضاف الیه وي. اوس چونکې دلته کې خو د هغه خبره ختمه شوله، زبر زیر پیش پېشتلې نه، اعراب پې نشته دی. نو دې ځای به تاسو ماشوم ته وایي چې بچي اوس درته یو بله قاعده ویم چې کله دوه اسمونه راغلي وي او لومړني اسم باندې الف لام نه او په دې دویم باندې ورپسې الف لام راغلو نو دا به په خپل منځ کې مضاف الیه جوړېږي. نو ورته یې وګوره بچي په کتاب باندې الف لام نشته دی، الطهارتي باندې الف لام شته دی، نو دا کتاب چې کوم دی دا به کتابو به مضاف شي او دا لفظ طهارتو چې کوم دی دا به څه شي مضاف الیه شي. نو د مضاف الیه د وجه باندې کوم دی دا موږ څه وایو، دا به مجرور وایو. نو په دې باندې ماشوم پوهېدل پکار دي چې دا به د مضاف الیه د وجې دلته کې موږ څه وایو، مجرور به وایو. بیا ورته چې مضاف الیه مل کړه دا چې کوم دی نو څه شوله، مبتدا شوله. د مبتدا راوګو په مضاف الیه کې موږ چې کوم دی نو په مضاف باندې لګو. به هر حال دا خبره ماشوم دوم نه کوي، نو څه خبرې نشته دی، صرف دومره ورته چې کوم دی نو تاسو کې چې دلته کې دا موږ د مبتدا د وجې
د مبتدا د وجې نه مرفوع وي او دلته کې طهارت چې کوم دی نو مضاف الیه د وجې نه منصوب وي مجرور مو ویه. ښه د دې نه پس بیا چې کوم دی نو لاندې دې ته راکوز کې ورته بچي دا قال څه دي نو هغه به چې فعل دی نو ورپسې دلته کې رسولو رسوله رسولي څه به وایو په دې باندې پوهېږئ. نو دې به چې د فعل نه پس کم راغلی وي نو هغه فاعل وي او د فاعل لپاره موږ قاعده ویلې چې هغه څه دی هغه مرفوع وي نو دا به موږ رسولو وایو. او ورپسې دلته لفظ جلاله به څنګه وایو نو بیا هغه قاعده به پکې ولګي. په لومبني څه معنی الف لام نشته په دویم معنی الف لام دا په خپل منځ کې څه جوړېږي مضاف مضاف الیه به جوړېږي. نو رسول مضاف لفظ جلاله مضاف الیه دا مضاف مضاف الیه چې کوم د فعل لپاره څه شو فاعل شو. بیا دې راته پوښتنه کوي چې بچي رسول چې کوم د مرفوع منصوب مجرور کې څه دی مرفوع ده څه د وجنه دا قال د فعل کې قال فعل لپاره کوم دی فاعل دی د فاعل د وجنه کوم دی مرفوع دی. لفظ جلاله مرفوع منصوب مجرور کې څه دی مجرور څه د وجنه د مضاف الیه د وجنه. په دې طریقې سره کوم دی ماشوم سره اجرا کول دي او هغه به کې څه دی هغه به کې کوم دی روانو دي یو یو ټکی دوه ټکی هغه ورته خودل دي او بیا هغه نه بس کوم دی یو یو کرخه بیا دوه کرخه بیا درې بیا دې طریقې سره کوم دی یو صفه بیا نو دې سره ماشوم روان شو. ماشوم به کوم دی نو په اجرا کې څه شي هغه به و چې لګي هغه جواب کوم دی نو چې لګي د عبارت دا مسله بیا رستنه ویه.